خدای وبد به موږ تباه برباد کړو هغې رامانې ګرانې لکه مسلمانه خدای دې تباه و برباد کا هر سړی تا ته خیرې سړ کوي نور نوې نوکریانې پرېږده د زړو نه خلک خلاص شو خدای دې تباه و برباد کړي ورور مې تاسو ټولو ته ښه پته ده چې موږ وله ښه په نره اوټ ورکړی د هغه اوټ سیله چې ده هغه دا ده وزیر اعظم په خپله په کانټینر ولاړو چې څو غلا کوي دا پټرول ګرانېږي وزیر اعظم غل دی چینی ګرانېږي وزیر اعظم غل دی نور داسې ګیس ګرانېږي وزیر اعظم غل دی نو دی خو په خپله غل دی تاسو ټولو ته پته ده غل دی که نه دی وروڼو غل دی خدای دې تباه و برباد کړي تاسو د غوړي وګورئ غوړي د کم حد سره خبرې کوي چینی د کم حد سره خبرې کوي د غریب سړي ګزاره ګرانه ده په دې ملک کې څوک وایي پېټرول په بهر ملک کې پدې دي په بل ملک کې پدې دي هلته د مزدور څلور 15 لک روپۍ تنخواه ده دې طرف بي ټي آی والا سوچ نه کوي دا ټول ګڼ کپان دي A to Z تاسو زمونږ MPA وګورئ MNA وګورئ ښه جایدادونه ځانه بړوئ غریب سړی پکې تباه و برباد دی څوک چې نارمل خلکو د هغوی ګزاره کېده هغه هم چغې وباسي ټول لاس چوت کې خدای دې تباه و برباد کړي موجوده حکومت ته خو زه ته پیغام ورکوم چې دا شی کو کولی شئ چې مهرباني وکړئ داسې خو خلکو ځکه چې دا اوس سره ټول په خپله غله وختل د ده سره چې په پارټۍ کې کم دي د ده په دې پارټۍ کې د ده په ورځ کې غله وختل اوس هم وزیران دي نورو ته وایي هغه بل چې و نواز شریف هغه ویده به په نامه کې دی د هغې دپاره هم نیولی شو هم ځغلولی شو د ده سره غله دی او ولاړ دی او د هغې دپاره تباه و برباد دې کړو اوټ یو در درکړی په ایماندارۍ یو در درکړی شل کاله موږ خان صاحب ته انتظار وکړو چې خان صاحب به راشي په موږ باندې به دا معامله ګوټې ښکته کړي ارزانه به یې کړي خو خان صاحب شی ډېر حد ته ورسو موږ سوال کوو د سوال په طریقه باندې وایو چې حکومت نشي چلولی نو الله دې خوشحاله کړه نور قلار شه صحیح سړی پرې راولي چې هغه د غریب چا ته خامخا څه تپوس پوښتنه وکړي د مزدورۍ تپوس وکړي د نور څه تپوس وکړي دا مسلماني ده دا اسلام دی دا پاکستان دی او عمران خان همنګه دا لوړې په اوږه راغستې دا پي ټي آی دی پي ټي آی راغی لوړې راپسې راغستې هر یو غریب له املا ماته کړه ته اوس ولې ما زه دا لګولی دا وي 60 ساله وله به زه 60 ساله زه 60 یم دا 60 سال له ده څه ورکړي دي بل خلابي زه تاسو له سکیم جوړوم دا یې ښه کار دی که نه روزانه تیل ګرانېږي پېټرول ګرانېږي سونه په 1,20,000 روپۍ سونه شوه دا یې ښه کار دی نه نور هغه څه کار وکړي زموږ سره لکه وینه را پکې پاتې داران و دی وباسي بل به موږ سم میده کې بیا چې بل راغی کم از کم د باچا صاحب د والي صاحب دورو موږ مزې کړي غلا چا کولی ډاکه تاسو غوښتل کولی شو نه شو واسو ګڼ کا پیر ستا رجیم نه چې خبرېږي ستا را بیګ نه به پیسې ایستلي بل به خوړلي ولې وروره ستا یې کون به بل لټوي ستا تجربې چابي به بل په مخه کړي ستا نه شی به ستا یې لکه راشه عدالتونو کې کیسونه چلیږي یو سړی بوډا ما 150 کاله وشو بچې زه کیس چلوم ما یې کوي پټن نه راځم نو مې بابا ته خو مړ شي بس زه مړ به شم دا به ختمه خبره سړی به مړ شي او بیا بري شي لکه تر خپل کیسونه عدالتونو ته وګوره خدای مسلمانه خلک دې تباه برباد حکومت دا پیغام ورکوم چې نشي کولی ما سلام ازا قلار څه دي شي نه چېرته بل یو مسلمان راشي دا خلک ښه کیلو ګوټې موږ دیاړي مار یو مزدور کار یو هلکه مسلمانه ته خلک تباه برباد کو دونه مهنګایي په ایمان وایي هلکه چېرته راغلي وه په موږ لکه نن چې زما یاسې چې لکه په 2.5 روپۍ دړۍ وړه به یې اخیسته په کارډ راشن کارډ باندې نن وګوره دړۍ وړه په څو دي 4 دړۍ وړه په 15-1400 وړه وړو ټیم ته ور به کړم ولا بلکل داسې خپل ټول قام ته چې دله ووټ ورکوي دله ووټ ورکوم ستا له غرچ نه غرچ نور بل یو تباه برباد کړي نور نوې نوکریانې پرېږده د زړو نه خلک خلاص شو سیکشن پورې ځای په ځای لګي د کورونو نه خلک خلاص شو خلک بېروزګاره شو نو اخره کې موږ ته پته چې دا کم د پي ټي آی والا چې دوی به هم دا خبره کوي چې داسې یو لیډر موږ پیدا کړی و چې هتیار یې نه دي غورځولی په اخره کې ووایي چې زه ناکامه شوم انتظار چې وکړو په اخره کې به دا ووایي چې ګوره دومره عظیم لیډر دی چې خپله غلطي ومنله چې زما نه غلطي شوه زه نشم چلولی خو موږ به د کمر غړولي یو بیا به وله ووټ بلکل موږ غیر سیاسي خلک یو دا خو دا ټوله ده تاسو ته پته چې دا ووټ په کم طرف ځي زموږ د ووټ به داسې ډېر حیثیت هم نه خو بیا هم چې دا روژان یو طرف ته روان شول موږ خو په دې بیا نه پوهېږو چې هوا راواوړته داسې د ایروای او د دو دا طرف کم طرف ته لاړ موږ خو د هغو ملګري ورو د غر خو هم د دغه ځای نه یو